الله تبارک و تعالی بی بی مریم ته فرمای وی تعالی خوش خبره درکو بشارت درکو د داسې یو حکم چې د هغه نوم به مسیح وي عیسی ابن مریم به وي او په دنیا کې به هم هغه له اعلی مرتبه وي په آخرت کې به هم وي او دا به مقربینو نه وي عیسی علیه السلام ته حکم کلمه دی وجې نه ویلی کېږي چې دا بغیر پلاره د الله په حکم پیدا شوی دی پلار نو محض یو مور وه او الله دا حکم وکړو چې یاره داسې یو معجز بنده پیدا کوم چې مخلوق د دې نه عاجزه وي او په معاشره کې د هغه مرتبه اوچتول غواړم زما یو پیغمبر به وي نو عیسی علیه السلام پیدا کړ مسیح یا ماشیخ یا مشیحه د دې مطلب سید او سردار دی په پیدایش سره بچپن کې خبرې شروع کې د مور په غیږ کې و خلکو به اعتراض کولو چې مریم تو خدا سې نه وې نه د پلار داسې و نه د مور بد کرداره و تا چرته بدعملي کړې ده ځکه دا ماشوم پیدا شوی دی او ورته وایي نه وی زه د الله بنده یم آتانی الکتاب وجعلنی نبیا د مور په غیږ کې ماشوم هغه خبرې شروع کوي عیسی علیه السلام سره قسمه معجزات تړلې شوي دي بعضې داسې معجزې چې یو خو د بچپن خبرې بل هغه به پرندې جوړې کې چې پوکې به پکې او الله به پکې روح راوسته بعضې علما وی همیشه به ژوندی وي بعضې وی د خلکو نظر پورې به هغه الوتې چې نظر نه به پناه شوې را پرې به وتې ختمې به شوې الله وله داسې یو قوت طاقت ورکړی دی په هر یو وخت په هر یو قوم کې داسې یو قانون یا داسې یو کار رایج چې د هغې اهمیت زیات وي د عیسی علیه السلام په دور کې د امراض برس د برګي مرض به زیاتو چې کم سړی به برګي مرض او دعا به ورته وکړه سړی به ټیک ټاک شو په هغه وخت کې خبرې د مرګ کې دی چې یاره کله څوک وفات شي دوباره ژوندي کېدل نشته داسې یو څو واقعات شوي وو یو واقع خو داسې شی وه چې د عیسی علیه السلام یو دوست هغه وفات شو خورې ورته اطلاع وکړه چې هغه وفات شوی دی الان کې د مرګ څو ورځې هم شوي دي دعا ورته کوي الله هغه له دوباره ژوند ورکړي د قبر نه راپاسي بل یو جنازه روانه ده د یو بوډۍ بچی وفات شوی دی عیسی علیه السلام یې ګوري دعا ورته کوي قم باذن الله د الله په نوم راپاسه هغه راپاسي هم د کټ نه راکوزېږي کپړې بدلی د خپلې جنازې کټ واپس خپله وړي داسې یو جینۍ وفات شوې وه چې کله هغه وفات شوه عیسی علیه السلام ورته دعا کوي هغه راپاسي تاریخ لیکي چې دومره ژوند الله ورکو چې بعد کې بیا بچیم شوي دي او د نوح علیه السلام زوی سام بن نوح د قبر لاړه وی قم باذن الله هغه چې کله راپاسېده نو وی په دې وخت کې وی د هغه د سر نیم ویښته سپین شوی و په هغه وخت کې به د خلکو دا ویښته نه سپینېده ورته وی ویښته دې څنګه سپین شوي دي وی د ډېرې یرې نه وی ما وی که قیامت شو ځکه دوباره راپاسېدم ورته وی قیامت دی وی نه قیامت خو نه دی وی دا الله په اسم اعظم میرا پاسولې وی واپس مرشا وی واپس ال مرګ ته تیارم چې د مرګ دوباره سختی را باندې نه راځي وی ډیره سخته مې کتلې ده وی د مرګ سخت ډیره زیاته وی ګوره او یقینا د مرګ سخت ډیره وی په روایت کې راځي وی کله په دنیا کې یو بد عمله سړی وفات کیږي نو وی فرشته د لراشي وی د ته ودرېږي اچانک راځي په وی بد عمله او روح باندې او چغه وي وی هغه روح په دې بدن کې پیلو شي وی داسې کلک انخلي وی څنګه د ریخم ټوټه د هغې کپړه ته په غنو واچو چې څنګه راکاږي کپړه ټوله وشلېږي وی داسې چې دا فرشته دا روح قبض کوي نو وی په دې وخت کې وی دا وجود دننه ټول وشلېږي د تکلیفونو د وجې نه نو وی دا هغه وخت چې انسان کله بدعملي کوي مرګ هم سخت وي
او چې نیک سړی دی نیک عمله دی نو الله دله راحت ورکوي په مرګ کې راحت دی په ژوند کې راحت دی قبر د راحت دی آخرت د راحت دی کله چې وفات شي په ده به د آخرت قیامت وخت داسې راځي ته به وایې که دې اوس اوده شو سحر راپاڅېده خو چې کله نیک اعمال په دنیا کې کړي د نیکانو صحبت اختیار کړي وي هم د دنیا یو قانون دی کله چې څوک لاړ شي د دنیا نه د هغه اهمیت زیات شي موږ د انسانیت قدر پرېښی د یقینو کې په دنیا کې را سره انسان دی ښه با اخلاقه ښه د اعلی کردار مالک موږ سره اهمیت نشته خو کله چې لاړ شي نو بیا هر یو سړی د هغه صفات بیانول شروع کړي چې ده کې خدا یو صفت و د کې دا یو خوبي و نو په ژوند به د هغه صفت بیان کړی ځان ته به دې نږدې کړی چې مړ شو نو د هغه اهمیت زیات شو د انسانیت قدر وکړئ د انسانیت قدر زموږ پاکستان کې خو بالکل ختم شوی دی چرته ګورې بس د پیسې قدر شته انسان شاته غورځولی دی چې کم ځای ته ځي هلکه که سړی غریب دی دله خو څوک وخت هم نه ورکوي خو چې لږ پیسهدار دی نو هغه له خلک اهمیت هم ورکوي عزت هم وله ورکوي خو د الله په نس باندې هغه غریب زیات نږدې دی چې کم تقوادار نو حضرت عیسی علیه السلام له الله تبارک و تعالی دا معجزات ورکړي او یو معجزه دا ورکړې وه چې کم ماشومان به هغې ته به بهر وي مکتب ته به ورغوي تاسو کره دا پلانې شیز پخ شوی دی چې هغې به کور ته لاړه وی به یې کته وي او هغه شیز پوخ دی نو مور به ورته وي پلار به ورته وي تا ته چا وي وی موږ ته خو مسیح ویلی دی عیسی علیه السلام راته ویلی دی د هغې خپل حواریین و خپل دوستان وو بعض علما وي حواري دې ته ویلی کېږي چې د هغه دوبیانو کپړې به یې وله وینځلې نو وی هغه په ده باندې ایمان نه وړی ځکه یې ورته حواري ووې او ځان ته یې رانږدې کړل د هر یو نبي خپل یو شان خپل مقام خپل یو مرتبه ده عیسی علیه السلام په وخت کې دا یو معجزات پکارو د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په دور کې فصاحت زیاتو